ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من أنوب يا أكرم الخلق ما لي من أنوب به سواك عند حلوم الحادث الغنمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هدار بشو يمدحن بمشك بلاب هدار بار بشو يمدحن بمشك بلاب هنوذ نامت گفتن كمال بيدبيس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم زماد اسلام انتهائی معزز محترم حاضرین مجلس اوڑیر درنو فضو غیرتمند مسلمانان اللہ رب الجلال سردماد کامل ایمان رخ نصیب کا دو قرآن عظیم الشان یو آیت کریمہ مستا سوڑان دے تلاوت کو کہ بدخ کی آیت کریمہ کی دمونز اہمیت بیانی بھی کہ منز پا مسلمان باندے
په خپل وخت مقرره باندې دا فرض دی او لازم دی. محترمو، د الله تعالی د طرف نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د معراج په شپه کې یو تحفه ملاو شوې ده. هغه تحفه چې کوم د الله د طرف نه ملاو ده هغه مونځ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې الله دا مونځ د تحفې په شکل کې ورکړو، د رسول الله مبارک په امت باندې الله تعالی منځونه فرض کړل. چې منځونه یې فرض کړل نو د دغه منځونو لپاره الله تعالی خپل وخت دا متعین کړی دی، خپل وخت مقرر کړی دی. نو پکار دا ده چې انسان د هر یو منځ په خپل وخت کې ادا کړي او د منځ د هغې د ادایګۍ لپاره د وخت پېژندل چې کوم دی هغه دا انتهایي اهم او ضروري دی. خصوصا هغه حضرات چې کوم څه کوي چې د چا په ذمه باندې د مؤذن ډیوټي لګېدلې ده چې کوم اذان ورکوي. علما لیکي وایي د هغه دپاره دوه شرایط چې کوم دی هغه دا ضروري دي. دوه شرایط په دې مؤذن کې پکار دي. یو شرط دا دی چې مؤذن د وخت پېژني چې وخت داخل شو که داخل نه دی. نو که چېرته بې وخته یو مؤذن اذان وکړه که نه او ټیم لا نه دی داخل، نو علماء کرام لیکي فتاوی عالمگیریه لیکلی دي، فتاوی شامی لیکلی دي، وایي د دغه مونځ د دغه اذان اعاده به کېږي چې کله دغه ټیم داخل شي. او بیا په مؤذن کې دویم صفت چې دی هغه دا دی چې د مؤذن آواز د ښایستی چې دی اذان کوي چې په ښکلي آواز کې د الله بړایي بیانوي، په ښکلي آواز کې د الله تعالی صفت بیانوي، په ښکلي آواز کې د الله تعالی د طرف نه چې کوم عبادت د انسان ته متوجه کېږي د هغې دعوت خلقو ته ورکوي. نو په مؤذن کې دغه دوه خبرې چې کوم دی هغه دا اهم دي. نو معلومه دا شوه چې د اذان او د مؤذن دپاره شرط دا دی چې ټیم پېژني، چې ټیم داخل شي اذان به کوي، چې ټیم نه دی داخل اذان به نه کوي. که ویې کړو اعاده پرې لازمه ده. معلومه دا شوه چې مونځ په مسلمان په خپل ټیم کې لازم دی، په خپل ټیم کې پې مونځ لازم دی. پکار دا ده چې انسان دې د مونځ با جماعت او په خپل ټیم کې د مونځ کولو اهتمام کوي، په دې کې د سستي نه کوي. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې دا مونځ د مؤمن دپاره معراج دی. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج دپاره یو ځل آسمان ته بللی، یو ځل الله تعالی معراج دپاره آسمان ته بللی او زموږ دا ستاسو دپاره په دنیا کې رس کې 15 معراجونه راوړل، خو موږ دا تاسو نه پکار دي چې معراج خو کوو که نه. الله تعالی ته مخامخ ودرېږو. د الله تعالی ته مخامخ ودرېدل کتابونه لیکي وي دا داسې ده لکه چې ته الله سره لګیا یې او خبرې ورسره کوې او الله تعالی ستا د هر کیفیت نه خبردار دی، الله تا ته ګوري. نو لهذا خصوصا چې کوم دی هغه اهتمام د دغه مونځ کول پکار دي. نو چې کوم سړی د مونځ اهتمام نه کوي دغه انسان دی، دغه انسان د خپل ځان ته هغه کیفیت رامخې ته کړي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي د قیامت په ورځ به الله لومبی حساب کتاب د خپل بنده سره دا د مونځ کوي، لومبی حساب کتاب به د مونځ کوي. نو چې که چېرته د یو انسان مونځونه پوره راووتل که نه نو دا معمار چې څومره هم حساب کتاب دی دا به هم الله تعالی برابر کړي. او که چېرته په مونځونو کې کمی راووتو نو یاد ساتئ بیا خو به دی چې د نوافلو نه به وله هغه کمی پوره کړي. او که چېرته نوافل هم نه کړي موږ دا تاسو فرض نه کوو نو د نفلو به څه خیال وساتو. صحیح شوه؟ نو د نوافلو نه به کمی برابر کړي. که نوافل نه وي نو بیا به انسان د دغې منځونو چې کوم دی هغې تپوس پتې نه کېږي بنده دومره ژوند مې درکړی و، په ورځ کې 15 منځونه وو، په کال کې در باندې دومره منځونه شو، په 10 کاله کې در باندې دومره منځونه شو، ستا د عمر اوسط منځونه دومره په کار دي تا پکې کمی کړی دی. ولې دې کړی دی؟ ولې دې کړی دی؟ نو وروڼو زموږ ستاسو څخه ګورې د دغې ولې جواب نشته ښه دی، ولې جواب نشته؟ د الله له طرف نه راباندې دا یو اهم فریضه ده، یو اهم عبادت دی. مونځ پکار دا ده چې موږ تاسو ودرېږو او الله تعالی ته په خپل ټیم کې چې کوم دی هغه د مونځ د ادایګۍ هغه کوشش وکړو.
کچرته مونږه د صحابه کرامو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند حالات هم وکتل، مونږ ته به د مونږ اهمیت معلوم شي. علما لیکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کوم مرض کې د دنیا نه پرده فرمایلی وه، په دغه مرض کې رسول الله مبارک بیمار دی، تبه دپې د سحر ټیم دی. حضرت بلال اذان وکړو. حضرت بلال چې اذان وکړو نو د حضرت بلال طریقه به دا وه چې د مونځ ټیم به رانږدې شو نو د دواړو جهانه د مبارک سردار کور ته به تشریف راوړو او د رسول الله مبارک ته به دروازه وټکوله چې حضرت د مونځ ټیم د تاسو تشریف راوړئ، د مونځ ټیم د تشریف راوړئ. حضرت بلال چې کله اذان وکړو که او د دواړو جهان د مبارک سردار د حضرت عایشې صدیقې په حجره کې هغې ته تشریف راوړو، هغې دروازه وټکوله چې حضرت بلال کله دروازه وټکوله که نه حضرت عایشې نه رسول الله مبارک تپوس کوي عایشې څوک دي؟ عایشې څوک دي؟ هغه ورته وایي دی حضرت بلال راغلی دی او تاسو ته پیغام درکوي چې د مونځ ټیم کېدو واله دی، تاسو مسجد ته جمع ته راشئ. جمع ته راشئ. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته وایي مروا ابا بکر فلیصلي بالناس، حضرت ابوبکر ته حکم وکړئ چې هغه خلکو ته مونځ وکړي. ابوبکر ته ووایي چې خلکو ته مونځ به جماعت پړو کړي. کتابونه لیکي حضرت بلال چې دا آواز واورېده که نه، حضرت بلال چې دا آواز واورېده نو ډېر زیات خفه شو، ډېر غمجن شو. کتابونه لیکي وایي داسې وو چې د غم او د خفګان د وجې نه کله یو دیوال نیسي کله بل دیوال نیسي. مسجد نبوي ته تشریف راوړو. چې مسجد نبوي ته تشریف راوړو صحابه کرام چې حضرت بلال ته ګوري چې بلال جاړي، د حضرت بلال د سترګو نه اوښکې وهېږي. صحابه کرام تپوس کوي بلال څه چلو چې ته خو د دواړو جهانو مبارک سردار پسې پیغام رسول الله ته وایي چې د مونځ ټیم دی راشئ. جاړئ ولې جاړئ؟ حضرت بلال ورته وایي چې زه په کومه شمه باندې عاشق وم، زه چې کومه شمې پتنګ وم هغه شمه چې کوم دی هغه نن ماته وایي چې زه مسجد ته د مونځ د راتلو نه یم. حضرت ابوبکر ته حکم وکړي چې خلکو ته مونځ پړو. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده که نه په مسجد نبوي کې یو غوغا جوړه شوه، ځکه د صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره محبت چې خپل سر قربانولو ته تیار دي. صحابه کرام ټول ژاړي، خفه دي، په خفګان کې دي. حضرت ابوبکر هغه چې کوم دی هغه صحابه کرام ورته وایي د الله د پیغمبر حکم دی تاسو مونځ پړو دی. کتابونه لیکي وایي په دغه ټایم کې د دواړو جهانو د مبارک سردار د طبیعت کې لږ ټکي خفت راغلی، طبیعت یې لږ ټکي ښه شو، طبیعت یې لږ ټکي ښه شو. په دغه ټایم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علي او د حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه دا دوه صحابه کرام یې راوغوښتل، او د دغه دواړو صحابه کرامو په اوږه باندې لاسونه ایښودي دي. حضرت عائشہ وایي هغه خپې چې کومې خپې الله تعالی د عرش معلا نه پورته بوتلې دي، هغه قدمونه چې کوم قدمونه په عرش معلا باندې لګېدلي، هغه قدمونه چې کوم قدمونه ورته وجه الله تعالی ورته وایي چې محبوبه سره د پیداره زما عرش ته راځه چې ستا د پیدار د ګرد د زما عرش ته برکت میلاو شي. هغه قدمونه حضرت عائشہ صدیقه وایي په ځمکه راښکلی شو د دواړو جهان مبارک سردار د جمع مجله کتابونه لیکي حضرت عائشہ صدیقه فرمایي وایي د رسول الله مبارک د خپې دا غټه غوټه چې کومه وه وایي دوی په دې ځمکه کې نشان یې جوړو، کرښه یې داسې جوړوله او د دواړو جهان مبارک سردار مونځ د ادا کولو دپاره مسجد ته ځي. رڼو زموږ ستاسو دپاره یو واضحه پیغام دی. نن لغونته کې سرتوبې راشي، لغونته کې څه د دنیا یو کار راپېښ شي، مونږ تاسو ورته په ردو هغه منځونه پرېږدو، په نه څه خبره باندې زموږ ستاسو نه منځونه پوت کېږي. حالانکې دا یو لوی جرم دی، یو لوی ګناه ده. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي وایي د بنده او د کفر په مابین کې فرق صرف دا دی چې مسلمان به مونځ کوي او کافر به مونځ نه کوي. چې کوم من ترکها فقد کفر، کوم انسان چې مونځ پرېښود دا سړی کافر شو. زموږ امام ابو حنیفه وایي کافر کېږي نه، کافر کېږي نه، خو دا خیر فاسق خو دی که چې مونځ یې قصدن عمدن پرېښودو
د دومره لوی زجر په پیغمبر علیه الصلاة والسلام لرنو پکار دا چې مونږه تاسو دې په مونږ کې د کمنه حق ور بالکل سستی نه کوو. قرآن مجید کې چې کله الله تعالی د منافقانو ذکر کوي کنه د منافقانو ذکر چې الله په قرآن مجید کې کوي باقي کې الله تعالی ارشاد فرمایي چې کله مونږ ته ودرېږي نو هم کوسالا په داسې حالت کې ولاړ چې په مونږ کې سستی کوي سستی کوي. نو یو د سستۍ مقصد خدا دی چې انسان مونږ چې کمدن هغه د مونږ ټیم رانږدې دی وایي خیر دی لاړ به شم کنه لا ټیم ډېر دی لا ټیم ډېر دی لا ټیم ډېر دی حتی چې بالکل هغه تکبیر اوله چې نه پوت شي نو بیا راشي دلته ودرېږي. ولې د تکبیر اوله چې کوم برکت دی د تکبیر اوله چې کوم اجر دی رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي که چېرته تاسو ته د تکبیر اوله او د لومړني صف د اهمیت او د فضیلت پته ولګېده یو بل سره به پرې جګړې کوي یو بل سره به جګړې کوي. خو زموږ خلک نن اکثر د کمدن هغه بهر به دغه کوي اړیږي راړیږي وایي ټیم ډېر دی دغه سستي ده دغه سستی ده. او یا اکثر مسجد ته به راشي او په مسجد کې ناست وي خو لیکن هغه مونځ چې په کومه طریقه باندې کوي که نه هغه طریقه کم از کم پکار دا نه ده چې انسان الله ته ودرېږي چې الله ته ودرېږي په عاجزۍ سره ودرېږه خو مونځ داسې ادا کړه چې ته صلی صلاة مودعه داسې مونځ ادا کړه چې په ژوند کې د دغه اخرنی مونځ دی چې ګینې بیا درته اړه موقع نه میلاویږي. ځکه زموږ ستاسو د ژوند څه پته لګي زموږ ستاسو د دې ستاسو پته لګي چې موږ تاسو ته اوس الله تعالی که توفیق راکړو مونځ به ادا کړو. که چېرته الله توفیق راکړه راغلی یو خو که چېرته زموږ ستاسو د ژوند هغه فیصله دي نو مونږ به رانه پاتې شو دی نه بځو. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي هر څه مونځ کوئ نو داسې مونځ کوه داسې وګڼه چې ګینې دا ستا په ژوند کې اخرنی مونځ دی. په اخري ځل باندې ته الله ته د سر په سجده باندې لګولی دی او په اخرني ځل باندې ته د الله تعالی سره ملاقات کې د الله معراج کې الله تعالی سره خبرې کې د الله نه دعا غواړئ. نو زما په خیال کې یو انسان داسې تصور رالی که نه نو داسې عبادت به کوي چې هغه عبادت کې به جي جان هغه محبت او د عشق اظهار به کوي. مونږ تاسو هغه د مونځ نه ځان خلاصوو حالانکې مونځ اهم عبادت دی د مونځ اهم عبادت دی. مونځ دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی اسلام په ارکانو کې رکن دی. نو رڼو یو درخواست درته دا کوم چې په مونځ کې ګورئ بلکل سستي نه ده پکار مونځ ډېر زیات دی کمدن هغه یو اهم عبادت ته په هېڅ صورت کې معافي نشته. اسلام وایي چې کله یو انسان داسې دی چې بیمار دی په ولاړه مونږ نشي کولی په ناسته دی وکړي په ناسته نشي کولی په ملاسته دی وکړي په اشاره دی وکړي خو ګورئ معافي د مونځ نشته په هېڅ صورت کې د کمدن هغه د معافۍ څه ګنجایش نشته. نو چې مونږ تاسو ګورئ مونځ پرې نه وکړي او که مونځ هم پرېښودو دومره لوی جرم هم ځان له وکړو چې مونږ تاسو دا تمام دنیا د هغې په بدل کې هېڅ نه ده. روایت کې راځي وایي کوم انسان چې قصدن عمدن یو مونځ قضا کړو الله تعالی به ورته یو عقب سزا ورکړي. عقب علما لیکي وایي څه د پاسه 83 کاله د کمدن هغه دا یو عقب دی او د آخرت یو ورځ دا 50,000 کاله ده. حساب ولا لګوي که نه نو د یو مونځ په قضا کولو باندې 2,88,00,000 سال به په جهنم کې وپخورئ. 2,88,00,000 کاله د یو مونځ قضا کولو چې قضا یې کړی هغه ته به دا سزا میلاوي چې چالي کړی که نه چې د هغه ته به الله کومه سزا ورکوي. وروڼو دا ته دغه خبره مخې ته کړو دلته دغه خبره مخې ته کړو چې زه خو دلته کې ولاړ یم دا په دنیا کې نور چې کوم دی هغه څه منډه تړوم خو لیکن مونځ چې کوم دی هغه دا زما نه قضا کېږي مونځ زما نه فوت کېږي د دنیا او د آخرت لوی نقصان د قضا لګوي. نو لهذا یو کوشش په مونږ تاسو دا کوو چې د نن نه بعد زمونږ ستاسو نه چېرته مونځ قضا نه شي. د نن نه بعد مونږ تاسو قصدن چې کوم دی هغه به چېرته د تکبیر اوله به زمونږ ستاسو نه فوت نه شي. کوشش به کوو چې تکبیر اوله سره مونځ کوو. کوشش به کوو چې لومړي صف کې راځو کېنو ځکه زمونږ حضرات اکثر راشي خو د لومړني صف اهتمام نه کوي. لومړی صف لا نیمګړی
دیم لا نیمګړی چې دریم جوړ کړي حالانکه د ړومبني صف دومره فضیلت دی رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي که درته پته ولګېده چې څومره اجر پې الله ورکوي یو بل سره به پې جګړې کوي یو بل به د ګریوان نه نیسئ دومره فضیلت نو لهذا یو مونږ تاسو به د نن نه بعد د تکبیر اوله اهتمام کوو مونږ تاسو به نن نه بعد چې کوم نه هغه د ړومبني صف اهتمام به کوو دغه خبرې په مونږ او په تاسو کې راغلي زمونږ ژوند به پرسکون شي زمونږ دنیا به الله تعالی ښایسته کوي په شرط د دې چې مونږ الله ته ودرېږو صحابه کرامو ته چې کله به څه مسله به راپېښه شوه روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله هم څه غم او څه مصیبت او څه تکلیف او څه پریشاني راپېښه شوه فدع الى الصلاة د دواړو جهان مبارک سردار به زر لمونځ طرف ته منډه کړه زر به لمونځ طرف ته منډه کړه نن زمونږ د اساسونه په دې سختۍ کې په مصیبت کې په تکلیف کې په پریشانۍ کې زمونږ ستاسو لمونځ هېري اکثر چې کوم نه هغه په دغه ټیم کې زموږ ستاسو مست توجه دي څوک یو په منډه څوک بل په منډه هغه چې کوم درد دی نو هغه درد موږ تاسو ته په دغه ټیم نه معلوم رڼو د الله تعالی درد دی راشي ودرېږئ ورته مسلې بدله حل کوي ضرورتونه بدله پوره کوي هر څه بدله درکوي خو راشي ته خو ودرېږه ورته او خو دې غواړه د بادشاهانو بادشاه دی د خزانو مالک دی هر څه چې کوم نه هغه په قدرت کې دي چې مونږ تاسو راشو او ودرېږو ورته کم از کم د الله تعالی در ته خو چې راشو لهذا زمونږ ستاسو چې کوم دی هغه کمې په مونږ کې دی چې د الله د طرف نه مونږ تاسو ته اعلان کېږي حي علی الفلاح په دنیا کې هر سړی نن منډې وایي کامیابۍ طرف ته هر سړی منډې وایي چې کامیاب شم حالانکې مونږ تاسو ته پنځه وخته د الله د طرف نه اعلان کېږي حي علی الفلاح کامیابۍ طرف ته راشئ چې کامیابي درکړم راشئ چې کامیاب شئ راشئ چې د کامیابۍ راز درته وښیم خو مونږ تاسو بیا هم هغه کامیابۍ طرف ته نه ځو هغه کامیابي چې کوم کې د دنیا او د آخرت کامیابي ده هغې طرف ته مونږ تاسو له چې کوم نه هغه توجه پکار ده مونږ تاسو له پکار دی چې په مونځ کې مونږ تاسو اهتمام کوو د مونځ د تکبیر اوله د پنځ وخته چې کوم نه هغه د مونځونو اهتمام به کوو به انشاءالله الله دې مونږ ته په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مولای کریم دا کومې صحیح خبرې چې ما وکړې اول کې ما ته بیا ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کا الله زموږ د ټولو ګناهونه موږ ته معاف کا الله زموږ په خطاګانو د عفو قلم راکړه الى رب العالمین موږ ټولو ته په خشوع او په خضوع په استحضار سره د منځونو کولو د مونځ د پابندۍ توفیق را نصیب کا الى رب العالمین زموږ په منځونو کې عاجزي انکساري پیدا کړه زموږ په منځونو کې استحضار پیدا کړه الله تعالی زموږ د ټولو نه رضا شه الله که په غلطۍ باندې که په قصدن په سهون هر څه کیفیت کې که زموږ نه منځونه قضا شوي دي الله موږ ته د هغې د قضا د راوړلو توفیق راکړه الله بیا په خپل رحم باندې موږ ټولو ته معافي وکړه الله زموږ د ټولو نه رضا شه څومره بیماران دي تمامو ته صحت ورکړه څومره بې اولاد دي تمامو ته اولاد ورکړه څومره ضرورتمند دي ضرورتونه وله د غیبه نه برابر کړه دې مجلس ته را څومره ملګري راغلي دي دنیا او آخرت وله ښایسته کړه د دې حاضرینو په رزق کې په عمر کې په اولادونو په صلاحیتونو کې برکتونه واچو الله تعالی چې څومره هم په دې مجلس کې راغلي ملګري دي هغوی ضرورتمند دي الله تعالی ضرورتونه پوره کوونکی خود دی الله ستا د ذات نه علاوه بل څوک ضرورت پوره کوونکی نشته الله موږ درته ستا په در کې لاسونه کش کړي دي د دې حاضرینو ټول ضرورتونه د غیبه نه برابر کړه الله موږ ټول سره د احسان او د کرم معامله وکړه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين